نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سورة آل عمران دریم پارا اتلسم نمبر آیت تی د دې آیاتونو د مخکې آیاتونو سره ربط او مناسبت دادي چې په مخکې آیاتونو کې د عیسایانو د نجران سره په عقیده د توحید باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مناظره ذکر کېدا چې الله رب العالمین یو ذاتی عیسی علیہ السلام د الله پاک نبی او بنده دی عیسی علیہ السلام خدای او د خدای زوی نه دی عیسایانو د عیسی علیہ السلام په باره کې د خدای دعوه کوله او په هغه باندې سو دلایل هم وړاندې کړل الله رب العالمین پدی آیاتن کی دا عقیدی د توحید په باره کې خپل گواہی فرشتي اقرار او د اولو العلم تصدیق او اقرار د عقیدی د توحید ذکر کړي نو په مخکې آیاتن کی د عیسایانو عقیده د شرک د عیسی علیہ السلام په باره کې او داغي تردید بیان شو پدی آیاتن کی د الله رب العالمین په باره کې د مسلمانانو عقیده د توحید ذکر کی یو پیر د شام نه دو کسان مسافر نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراغلل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے دا عقیدی د توحید په باره کې د لوی شهادت مطالبه وکړه چې ستاسو په کتاب قرآن مجید کې د الله پاک د طرفنا د عقیدی د توحید لوی گواہی پیش کړي الله رب العالمین دا آیت کریمه نازل کو چې د دې خبر زم اقرار کوم چې زیوم هیڅ قسم د عبادت لایق زمانه علاوه بل څوک نشته او فرشتي هم په دې خبره باندې اقرار کوي چې د الله پاک سره هیڅ قسم شریک نشته او اولو العلم چې هغه انسانان دي انبیاء کرام علیهم السلام دي صحابه او د هغه تابعدار دي هغه هم د دې خبر اقرار او گواہی ورکوي چې الله رب العالمین یو ذات ته هیڅ قسم شریک نه لري په دې آیت کریمه کې رد په عیسایانو باندې عیسایان وی عیسی علیہ السلام یهودیان پانسی کو عیسی علیہ السلام وی زمونږ د ګناهونو کفاره شو او مونږ چې څومره ګناهونه کوو نو مونږ ته به زمونږ د ګناه سزا نه ملاوي الله جل شانه فرمایي چې نه الله رب العالمین سره شریکم نشتا او بل الله رب العالمین دا انصاف والا ذات دی چې چا ګناهونه کړی دي سزا به غته ملاوي عیسی علیہ السلام ګناه نه د کړی او تاسو وی چې عیسی علیہ السلام پانسی شو زمونږ د پاره نو دا د انصاف تقاضا نه ده بلکې دا ظلم دی نو په دې آیت کریمه کې د الله رب العالمین لوی عقیده د توحید ذکر کیږي او په دې باندې همیشه د پاره مسلمانان انبیاء کرام علیهم السلام او دا غیر علاوه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څومره متبعین او تابع علما خلق دي هغه د الله رب العالمین د توحید د پاره مهنتونه کوي او د عقیدې د شرک نه خلق راړي عقیدې د توحید
الله رب العالمین په اعتبار د ذات سره هم یو دی او د صفات په لحاظ سره هم یو دی. نو ور سره په ذات کې څوک شریک شته او نو ور سره په صفاتو کې څوک شریک شته. د الله رب العالمین گواهی د عقیدې د توحید په دلایل حق سره الله رب العالمین د دې په باره کې دلایل پیش کړي دي چې زه یو يم د عبادت لایق زمان علاوه بل څوک نشته. او فرشتي د الله پاک دا توحید گواهی څنګه ورکړي؟ نو د فرشتو گواهی د الله رب العالمین په تسبیح او ذکر کې ده چې فرشتي د الله پاک ذکر کوي نو د الله رب العالمین یووالی یادي. فرشتي چې د الله تسبیح بیانوي نو باغی کې د الله پاک یووالی بیانوي نو اقرار فرشتي هم کوي. او اهل علم په دې آیت کریمه کې فضیلت د علماء ذکر کی چې باقی د توحید د علماء دومره فضیلت دي چې دغه علماء الله رب العالمین د خپل اقرار او د گواهی سره د فرشتو د گواهی سره ذکر کړ. دا د علماء شان دي. علماء به د عقیدې د توحید د پاره خدمت کوي. خلق به د کفر او د شرک د تیارو نه روباسي د ایمان او د اسلام رڼا ته راولي. څومره علما چې وی علماء حقا هغه به خپلم شرک نه کوي او نور مسلمانانو ته هم د شرک نه د بد کېدو د پاره دعوت ورکوي. خپل به هم د عقیدې د توحید د پاره خدمت کوي او څومره مسلمانان چې هغه ته بدی دا دعوت ورکوي چې الله رب العالمین یو ذات دی. د تمام نظام بادشاہ او مالک صرف یو الله، اولاد ورکون کی صرف یو الله، صحت ورکون کی صرف یو الله او د تمام نظام مشکل کشا صرف یو الله دی. اوس بعض خلک داسې مشته چې ځان ته وایي مسلمانان لیکن کارونه کوي د کفر او د شرک. من جمله د هغې نه زمونږ او ستاسو په دې وطن کې زیارتونه دي او ډېر خلک هغې له لاړ شي، هغې ته سجدې لګي او کلمه د توحید هم وایي، کار د شرک او په خولې اقرار د توحید. بعضې خلک لاړ شي د زیارتونه خپل اولاد غواړي نو په خولې خو اقرار د توحید د کلمې کوي، خدا کار د شرک دی. اولاد خو صرف یو الله ورکړي. که تمام دنیا خلک راجمع شي خو چې الله پاک چا تر اولاد اراده نه وي کړې ټوله دنیا نشي ورکړلی. دا زموږ ایمان. که تمام دنیا راجمع شي او یو ذات ته الله پاک صحت اراده نه وي کړې نو دا ټوله دنیا دغه ذات ته صحت نشي ورکړلی. دا زموږ ایمان. او بعضې مسلمانان داسې چې کله مقبرې ته لاړ شي، زیارت ته لاړ شي، هلته بیا زیارتونو ته سجدې لګي. نو که دوی ته ووایي چې ته مسلمان نه نو په هغې به الحمدلله زه کلک مسلمان یم. نو چې کلک مسلمان یې نو سجده په قبر ولې لګي؟ کلک مسلمان یې د قبر نه طواف ولې کې؟ کلک مسلمان یې نو د قبر نه خپل اولاد ولې غواړي؟ او چې کلک مسلمان یې نو جماعت کې د جمع د مانځه خیال ولې نه ساتي؟ جماعت ته به نه راځي، مونځ به نه کوي. بعضې پکې لا د پیرانو لمن نیولي او مونځ اودس نه کوي. وایي ما د پیر صاحب لمن نیولې زه به جنت ته ځم. چې د پیر صاحب لمن دې نیولې ده نو جنت ته به ته پځې لیک په خپل ایمان باندې به ځې. که ستا قدره ایمان برابر وه نو بس ټیک ته به جنت ته ځې، او کنا قدر صحیح نه وه نو د پیر د برکت ته جنت ته نشي تللی. نو الله جل شانه فرمایي شهد الله انه لا اله الا هو، گواہی ورکوي الله پاک په خپل کتابونو کې انه لا اله، یقینا شان د خبر دادي لا اله نشتر بل معبود برحق الا هو سوا د الله پاک، غیر د الله پاک نه د عبادت لایق څوک نشته. والملائکه او فرشتي هم دا گواہی ورکي په تسبیح کې په خپل تابعداري کې. اولو العلم او اهل علم هم د دې گواہی ورکوي په خپل تحریر او تقریر کې. قائما بالقسط دي قائم دي په انصاف باندې. لا اله الا هو العزيز الحكيم، نشتر بل معبود سوا د الله پاک نه. العزیز د الله پاک غالب ذات دی، الحکیم و حکیم ذات دی.
واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.